عاشورې میاشت او زمونږ عربی کې ورته د محرم میاشت وی هغه شروع شوې ده. اسلامی تاریخ د محرم نه شروع کیږي او انګریزی تاریخ د جنوري نه شروع کیږي. اسلامی تاریخ د نبی علیہ السلام د هجرت سره تعلق لري، د دې وجې نه دې ته هجري میاشتې او هجري کال وایي. او د انګریزي تاریخ د عیسی علیہ السلام سره تعلق لري، د دې وجې نه هغې ته عیسوي وایي. هغه شمسي کال دی او دا قمري. خو د اسلامي تاریخ شروع د محرم نه کیږي او زمونږ پښتانه ورته د عاشورې میاشت وایي. د محرم دا میاشت بابرکته میاشت ده. 4 میاشتې دي چې عربی کې ورته اشهرة الحرم وایي، یعنی د عزت او د احترام او د برکت میاشت دی. اشهر الحرم نو یو د هغې محرم دی. مونږ ورته د عاشورې میاشت ولې وایو؟ ځکه دې کې یو ورځ را روانه ده چې هغې ته د عاشورې ورځ وایي. د دې میاشتې 10مه ورځ د عاشورې ورځ ده او عاشوره ورته ولې وایي؟ نو عربی کې عاشر 10مې ورځې ته وایي. دا د دې میاشتې 10مه ورځ د په دې نسبت عاشوره ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من وسع على عیاله فی نفقته یوم عاشورا، چا چې د عاشورې په ورځ خپل بال بچله او خپلې ښځې له د کور خاوندانو له فراخه رزق ورکړ. هسې رزق ورکول نه دي، وسع فراخه رزق ورکول. وسع الله علیه سائرة سنته، نبی علیہ السلام فرمایي چې دې انسان له به الله پاک ټول کال فراخه رزق ورکي. نو د دې حدیث یو راوي دی حضرت سفیان رضی الله عنه، لوی محدث دی. هغه وی د نبی علیہ السلام خبره خو رښتیا د دروغه نه ده، خو امام پې تجربه وکړه. وی په دې ورځ به مې خپل بال بچ له فراخه روزي او فراخه رزق ورکو. فوجد انا قد جربناه فوجدناه كذلك، وی تجربه م پې وکړه چې څنګه علیه السلام فرمایلي دي هغسې مې ومونتس. نو په دې ورځ خپل بال بچ عیال هغه چاته وي چې څوک د چا نفقه ورکوي. ښځه شوه، که مور پلار ورسره اوسېږي هم پکې رالل، که ماشومان رونه خویندې ورسره اوسېږي او د کال نفقه دې ورکوي هم پکې رالل، بچي هم پکې رالل، که نور څوک یتیمانان په چاردیواری کې کور کې دننه ورسره اوسېږي ټول پکې رالل. نو فراخه رزق چې دا نی چې ماشوم چغه کي بیبې یو وډوکې بل هم راکه او ورته وایي کټوی خو خلاصه شوه. نه، چې کټوی پکې خلاصه نه، او ښه رزق خپل بال بچله چې ستا کوم عیال د خپلو بچو له په دغه ورځ ستا خو به روجی که د چا کوجی نو غرمه دې هم ښه ښکلې فراخه رزق وکړي، او که څوک روجه نیسي نو پېشمني دې هم ښه شته ښکلې روزي وخوري. او ماښام چې بیا روجه ماتئ ځان سره خپل بچي اهل و عیال کېنوه، په خپله هم فراخه خشته روزي رزق میوه وغیره هر څه وخوره، په بچو باندې هم وخوره، په دې نیت چې دا د حضور پاک مبارکه وینا د هغه رښتونې پیغمبر د صادق مصدوق دروغ نه وی. نو الله بدله راتلونکې ټول کال سایر سنته غونډ کال بدله الله فراخه روزي درکړي. دا 2 کارونه په دې ورځ پکار دي. زیاتي نور کارونه پکې نشته، لکه څوک قبرونو لځي او څوک په قبرونو کوزي وباړئ. هلکه دا ولې؟ دا په قبر باندې اوبه ولې اړئ؟ وی یره حضرت حسین رضی الله عنه په دې ورځ تږي شهید شوی دی، دا وباړم چې د هغه تنده ختمه شي. نو قمقله اوبه دلته کې په لویه مقبره کې په قبر اړئ او اوبه به هلته هغه له رسېږي. دا عقل مني؟ نه عقل مني او نه په شریعت کې دا شته. که حضرت حسین رضی الله عنه له اوبه ور رسول غواړئ چې زه هغه له اوبه رسوم، نو ښه مزېدارې ښکلې اوبه یا خشته شربت د انګورو یا د انارو یا خشته جوس والا
او فقیر مسکین لورکا و الله را دې ثواب حضرت حسین رضی الله عنه ته ورسوي نو الله به ورته فایده ورسوي اوبه دلته په خاور وړه هغه به رسېږي سوا څوک مسور او داداني والي په قبرونو باندې نولي دا په شریعت کې نشته ښځې په دغه روز یو هیړ جوړي اوس خو دا رواج ختم شو پخوا دا رواج و یو هیړ جوړي او ښځې مقبرې ته ځي او هلکان او سړي او جنکۍ مقبرو ته ځي دا ګناه ده پخوا زمونږ ماشومانو زمونږ په دې وطن کې په دې کلي کې به خلکو یو مصیبت کو اوس ختم شو ډنډۍ به ویشتې هغه خانکونه به یې بره دربول او ای حسن او ای حسینه دا شورې و که نه وه شوقدر کې حسن او حسین څوک نه یادوي هغه به یې درزول هغه ماشومانو به ډنډۍ ویشتې او هغه خانکونه به یې بره وخېجول د جومات سر ته او د کوټې سر ته او به یې درزول او حسن او حسین به ورسره یادول دا ټول د شریعت خلاف عمل دی شریعت کې دا شی نشته نه ډنډۍ ویشتل شته او نه خانکونه لوړې کول شته او نه خانکونه دربول شته او څوک غم کوي په دې ورځ غم ولې کوي د غم ضرورت هم په دې ورځ نشته ولې وی حضرت حسین رضی الله عنه باندې تکلیف تیر شوی دی یقینا په تکلیف تیر شوی دی ما سار تاریخ کته قسم دی په دا نیمه کې مې پرېښوده چې کم ظلم شوی دی کم ظلم د کوفې خلکو چې د حضرت حسین رضی الله عنه سره کم ظلم کړی دی سړی تاریخ کتی نشي دې کوفې والا حسین رضی الله عنه غوښته قصه راته نه کوم تاریخ زړه مې نه غواړي زړه مې درد کوي خو مختصر درته وایم چې د دوی هغه ظلم درته صرف ښیم دی کوفی والا او خطونه ورپسې ولیږل او دی کوفی والا د حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما پلار حضرت علی رضی الله عنه شهید کړی دی هم دې ظالمانو ظلم کړی دی او بیا حضرت حسین رضی الله عنه پسې خطونه ولیږل وی ته خامخا راشه دی را روان که غریب چې نیمې لارې ته ورسېده همدقه خلک د حضرت حسین رضی الله عنه مخالف یو لښکر یې ورپسې وویسته لار کې سره مخامخ شو د لښکر چې کوم مشر دی کمانډر ان چیف جرنیل هغه ته وایي تاسو زه نه یم غوښتې وی نه حضرت حسین رضی الله عنه ورته یو بوری خطونه وسپړدل یو بوری داسې ورته ونوړله وی پلان کې شته وی او وی دا ستا خط نه دی وی په دې لښکر کې فلان کې شته وی او وی دا ستا خط نه دی بل یې راویسته په دې لښکر کې فلان کې شته وی او وی دا هم خط نه دی په زرګونو خطونه ماته لیږلي زم راوغوښتم مرګ لم راوغوښتم اوس ما وجنئ زه ولې راغوښتم راغوښتې دوی دی او ظلم هم ورسره دوی وکړه او دومره ظلم یې ورسره وکړه هغه تاریخي قصه درته نه کوم چې خلاصه به راته ده وویمه چې 83 د خاندان نبوت ګلونه په یو ځل شهیدان کړل 83 کسان ماشومان پوټینیم پکې وو نابالغه واړه واړه ظلم هغه زنانه او چغې والې ظالمانو دا خو ماشومان دي که نه دا خو واړه واړه دي دې باندې خو د خدای حکم هم نشته هغه یې ورته حلال کړل او واړه واړه بچي د میندو په سینو د پاسه حلال کړي دي او د دریاب د فرات د دریاب اوبې پې بندې کړي په دې زخمیانو وینې ته بیا دې تړپېدل اوبې پې بندې کړي وی ظالمانو خدای نه نه یریږي د دې دریاب اوبه سپي څکي خنزیران یې څکي یهودي څکي عیسایان یې څکي موږ له ده راکوئ د پیغمبر په اولاد دا بند دي کمې اوبه چې سپي او خنزیران څکي او کافر یې څکي نو د پیغمبر اولاد باندې هغه اوبه ولې بندې دي ظلم ولې کوئ وی نه بس کې اور یې پې واچو په خیمو په اور یې وسوځول دا د کوفې خلکو زه کله حیران شوم ما چې سار تاریخ کته مې دا په عراق کې چې دا د دنیا د ورځې مري که هسې نه مري فتنې تاتار راغې ښه چقړی پکې وویسته هلاکو خان او دا فتنه پې راله سم چقړی پکې وویسته خو چې عراق او کوفه او دا علاقه سمیږي مصیبت پکې پیښیږي خو چې سمیږي مصیبت پکې پیښیږي خو چې سمیږي مصیبت پیښیږي ته تاتاریانو په دور کې دا اوس عذاب دی په کوفه د تاتاریانو دور که مکت حیران بشه او بیا نقصان خو دین ته یې که نه دین کوفې ته منتقل شوی
حضرت علی رضی الله عنه دا صحابه ټول کوفې ته تللي صحابه ټول په کوفه کې دومره لوی ظلم شوی دی په دغه دور کې چې د دومره کتابونو د لاس لیکلي کتابونه چې هغه یې راوړل او د دجلې دریاب کې وغورځول نو دومره ډېر و چې د پاسه پې پولې ته جوړ کړو خلک به پې د پاسه تېرېدل یو میاشت ده خلک به راتلل او د دومره لوی دریاب نه به یې اوبه وړې مشواڼو کې به اچولې هغې نه به یې صحیح کار اخېسته هغه کتابونو کې چې هغه کم خط ویلې شو دریاب دومره تور و چې خلکو به ترې په مشواڼۍ کې اوبه وړلې او په هغې به یې خطونه لیکل په زرګونو او په لکونو لیکلي کتابونه او احادیث او تفسیرونه د میان دلال ختم شو پریس خو ونه که نه چې د هغې عکس موجود دی څومره دین لاړ برباد شو دا ظلمونه دي کړي هسې نه ده خبره الله هسې چاله سزا نه ورکوي دې ظلمونه کړي خو چې برابر شو نو عذاب او قهر پې را مسلط شي چې برابر شي عذاب او قهر پې مسلط شي حضرت حسین رضی الله عنه وڅوک حیران شي سړی نبی چې یې کله پیدا شو دی په شعبان څلورمه هجره کې پیدا شوی دی د حضور پاک مبارک د وفات په وخت کې د شپږ نیم اوو کالو رکوټې ماشوم او چې څنګه پیدا شو نبی علیه السلام ته خبر شو ورمنډه یې کړې ورغی غوږ کې لومبې بانګ ورته ووي او زنانه ته یې ماته یې راکړه لاس مبارک کې ونیوه او چوف یې کړه او خپلې لاړې مبارکې خوله کې وله ورکړې نبی علیه السلام مبارک وی لور ته وی وی څه نوم دی وله بچې ښودی دی وی حرب وی نه زه وله حسین نوم ایږدم نوم ورته نبي علیه السلام د حسین کېښه او وی لورې په اوومه ورځ به د عقیقه وکې سر به وله وخورې او د سر برابر د ویښتو چاندي به خیرات کې او دوه ګډان به ورپسې ورله لال کې نوم حسین شو په دغه ورځ به ورته قوي کې یو بیبي ده د حضرت عباس رضی الله عنه بیبي د ام الفضل بنت حارس لبابې نوم دی اراله ډېره پریشانه ده نبي اسلام چاچي ده نبی علیه السلام ورته وی چاچي ولې پریشانه وی د الله رسول یو خطرناک خوب مې ولید ویلی نشم ډېر د هیبت وی ووایه څنګه خوب دی وی خوب مې لیده چې ستا نه چا د غوښې یو ټوکړه راپرې کړه او زما په غېږ کې راوغورځوله حضور پاک مبارک ته فرمایي چې ستا نه چا د غوښې ټوټه راپرې کړه او زما په غېږ کې راوغورځوله ډېر خطرناک خوب دی وی نه ام الفضل دا خو ډېر خشته خوب دی وی زما د غوښې ټوټه به د حضرت فاطمې نه پیدا کېږي او ته به ورته ناست یې ته به یې دایي ستا غېږ کې به راغورځېږي دا خشته خوب واقعي چې حضرت حسین رضی الله عنه پیدا کېده هغه ام الفضل ورته ناسته وه هغې دایي وه هغې غېږ کې روچت کړه سموده پس دا ام الفضل فرمایي چې زه رالم نبي علیه السلام ته او حضرت حسین ورسره په دا پتون د پاسه ناست و وی ما ته به یې کتل او جړلې وی ما ورته وی د الله رسوله ولې جاړئ وی جبریل علیه السلام راغی او ما ته دا اعلان وکړه چې ستا دا بچی چې دا پتون باندې دی کېنولی دی ستا امت به یې وجني نو ځکه جاړه راځي او حضور پاک مبارک به دا دواړه نوسي راواغېشتل او دې ځان پورې به یې پیوست کړل یو ځای به یې کړل او هما ریحانتی من الدنیا والجنه دا زما په دنیا کې خوشبویي ده ریحان کشمالو ته وایي د کشمالو دا بوی خشته مزېداري دا زما په دنیا کې هم خوشبویي ده او په جنت کې هم دا زما خوشبویي ده یو صحابي فرمایي وی نبی علیه السلام ناست وم چې حضرت حسین رضی الله عنه راغی وی دې غېږ ته ورته راوچت شو نو وی داسې بره خطه وی نبی علیه السلام ورته لاس ونیول او دې په دې غېږ کې خپې کېښودې بیا ورو ورو بره خطه سینې ته یې وخېجو وی د ده خپې د نبي علیه السلام په دې نوم د پاسه پرتې وې او وی نبی علیه السلام مبارک مسکي و خندلې وی ځان ته یې رانږدې کړو شونډې وله ښکل کړې و یو ځل نبی علیه السلام مبارک تقریر کو په جومات کې حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دواړو ته مور خشته جامې چولې وې او ډولي کړي یو په منډه منډه جومات ته را روانو نو ماشومان خپلې نخرې کوي نو خپلې نخرې هم کولې او جومات ته رالل او حضور پاک مبارک تقریر کو نبی علیه السلام د هغه تقریر نه پاسېده او د جومات د مین نه یې دواړه روچت کړل یو یې په خیرون کېنه او بل په ګس یاره وی الله رښتیا ویلي دي
چې انما اموالکم و اولادکم فتنه، چې ستاسو مالونه او بچي دا فتنه ده. یاره رښتیا ویلي دي. وی دا دواړه ماشومان مې وکتل چې ټوپونه یې وال او مستي کوله. وی ټینګ نه شوم، خطبه مې پرېښوده او دواړه مې راواخېستل او په دې غېږ کې مې کېنو. وی یا الله، ګوره دې الفاظو ته، یا الله انی احبهما، زه ورسره مینه کوم، زما ورسره مینه ده، نو یا الله تم ورسره مینه وکړه، او چې دوی سره څوک مینه کوي الله هغوی سره مینه وکړه. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي وی د شپې مې سکار و نبي علیه السلام له ورغلم. وی چې ورغلم نو وی نبي علیه السلام په دا نیمه شپه کې څادر دقسې تو کړی دی او د غېږ کې څه پراته دي په څادر کې پټ. وی زه چې د خپل کار نه فارغ شم نو یې ما ته تپوس وکړه چې د الله رسوله دا په دې غېږ کې دې څه دي؟ نو یې څادر یې تېخ واکه، نو په یو ورون حضرت حسن ناست او په بل حضرت حسین. دومره محبت او مینه. اوس د نیمې شپې چې ستا خپل بچی ماشوم په جړا شو نو غصه په مور وباسې، په ښځه غصه وباسې. ماشوم جړی، خپل بچی د هغه د وجې ته د شپې ځان د خوب نه نه وباسې. او حضور پاک مبارک په دا نیمه شپه کې ممکن ده مور ته جړل راغشتي وي ته، یا شپه د نبي علیه السلام مبارک سره وه، د شپې ماشومان ویښ شي نو په خپل رونې کې نورې دی او څادر یې دی تو کړی دی ورته ناست دی. څومره مینه محبت. تاریخ لیکي چې په مانځه به نبي علیه السلام ولاړو، دوی به رالل د دې دواړو خپو د منځ کې به یې ننوتل را ننوتل، او حضور پاک به پې بد نه ګڼل. وی خپې به یې ورته کوله وکړه چې دې ته تکلیف نه. او چې په رکوع به شو نبي علیه السلام، یو صحابي وی په رکوع او حضرت حسن او حسین مې کتل چې په ملا وله سورېدل، دی ورسره مینه وه که نه، یعنې هر چا له څوک نه راځي. او چې په سجده په دې شا به وله سوارو، او حضور پاک مبارک به اله د سجدې نه سر پورته کو چې دی به په خپله کوشو، هسې نه سر اوچت کم دا خوږ نه شو نه غورځېږي. یو ځل د بازار نه راغی، د فاطمې رضی الله عنها کور د نبي علیه السلام د کور سره نږدې و. د بازار نه چې راغی نیغ فاطمې رضی الله عنها کره ورغی، یا ماشومان شته اواز کوه ته. نو دوی دواړه لوبې کولې خیرنو. نو فاطمې رضی الله عنها چې ولید چې بابا مې غواړي، نو زر یې دواړه لږ ایثار کړ، ویې لمبول زر زر، او خشته ښکلې پاکې جامې یې ورته واغوستې. لیکن نبي علیه السلام مبارک روان شو، نو هغه وی چې نه بی، حالانکه خیرنو نو هغه لمبول، ظاهري جامې یې خیرنه وي. نو ویې لمبول، پاکې جامې واغوستې، نو ورپرې یې ښودل. نو نبي علیه السلام له په منډه منډه رالل. نو نبي علیه السلام مبارک ورته کېناست. سړی کینی که نه؟ نا صحابي ما ورته کتل چې لاسونه یې داسې کړي. نو یو رامنډه کې ورته رغاړه وت، او بل رامنډه کې ورته رغاړه وت. یا الله انی احبهما فاحبهما، خدای زه ورسره مینه کوم، ته م ورسره مینه وکړي. او احب من یحبهما، چې دې سره څوک مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام سره مې کار و د ماسخوتن د مانځه نه پس. وی ورپسې تلم روانو، وی ما ته یې وکتل، وی ما ته وی څه کې؟ وی چې صاحب هسې تا سره مې مینه در پسې را روان شم. وی ښه یو خبره واوره. وی چا سره یې خبرې وکړې؟ وی چې صاحب ما خو څوک ونه لیدل تاسو چا سره خبرې وکړې. وی دا یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوه، او په لومبي ځل د اسمان نه راله، دې نه مخکې د اسمان نه ده راغلی. او د الله نه اجازت وغوښته چې ما له اجازت راکړه زه ورځم او په نبي علیه السلام سلام اچوم. نو زما د سلام د پاره د اسمان نه راغله، او د الله نه اجازت وغوښته، او ما له زیری راکړه چې ته نبي علیه الله وفرمایل چې زه سلام پې ووایه او خوشخبري م وله ورکړه. ما له زیری راکړه. زیری دا دی چې فاطمه ان فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د ټولو جنتیانو د ښځو سرداره به فاطمه رضی الله عنها. او الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، کم خلق چې په ځوانۍ کې په دنیا کې مړه شي، بعضې بوډاتوب کې مړه شي، بعضې په ځوانۍ کې، چې کم ځوانان په ځوانۍ کې په دنیا کې مړه شي، نو د دوی به په جنت کې حضرت حسن و حسین سرداران. دا زیری د دغې فرشتې په ذریعې ما ته الله راولېږي. اوس ووایه څومره مبارک شخصیات. یو ځل مباهله د عیسایانو د نبي علیه السلام سره کوله، قسمونه یې کول چې قسم کو که زه په حق یم نو زه تباه شم، او که تاسو په حق یې تاسو تباه شئ.
نو هغې کې دی مباهله چې څوک چا سره کوي نو بچي م راوغواړي اهل بیت هم نو چې دا آیت نازل شو قل تعالوا ندعو ابناءنا او ابناءکم ونساءنا ونساءکم نو نبی علیہ السلام فورا حضرت فاطمه حضرت علی حسن او حسین راوغوښتل او څادر یې پرې واچو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ناستو دې کې حضرت حسین راغی ماشوم دی که یا د نبی علیہ السلام زمانه کې د شپږ نیمو نو د دې زمانه کې به د نهو لسو کالو به چې راغی سینګ حضرت عمر یې د مټه ونیوه وی کوشه زما د پلار د منبر نه د خپل پلار په منبر کښېنه دا زما د پلار منبر دی دې نه کوشه او د خپل پلار په منبر کښېنه حضرت عمر رضی الله عنه راکوشو وی بچې زما د پلار منبر نشته نو کم ځای پې کښېنم نو په غېږ کې اوچت که او ځان لی که وی دا درته چا ویلي دي هغه ته پته وه چې دې ماشوم دی چا ورته ښودنه کړې ده وی نه چا م راته نه دي ویلې وی نه بچې راته ووایه چا به درته ویلي وی هېڅ چا م راته نه دي ویلې وی ښه وی کله کله راځه ښه خیر دی دقسې مونږ د مټ هم نیسه خو کله کله ماله خامخا راځه او که اهمه مشوره کې به حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ناستو او دوی به رالل مشوره به یې پرېښوده او دا به یې ځان ته رانږدې کړل یو ځل حضرت حسین رضی الله عنه ورغی حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت معاویه رضی الله عنه سره مشوره کوله څه خبرې اترې کولې او په دروازه کې عبدالله ابن عمر د عمر فاروق رضی الله عنه زوی ولاړو حضرت حسین رضی الله عنه چې څنګه ورغی نو دیم د عمر رضی الله عنه زوی سره په دروازه کې ودرېدو تپوس ته کې څه چل دی وی دا زما بابا د معاویه رضی الله عنه سره لګیا دی مشوره کوي واپس راغی حضرت عمر رضی الله عنه وروسته بیا خبر شو چې حسین رضی الله عنه راغلی و خو د دروازې نه واپس لاړ ورپسې ورغی بچې ته راغلی وې ولې را دننه نه شوې وی امیر المؤمنین تا د حضرت معاویه رضی الله عنه سره مشوره کوله خبرې دې کولې نو زه واپس شم وی نه ګورې داسې به نه کې د هغه مشوره دونه اهمه نه وه لکه ستا لیدل چې ماله څونه اهم دي خامخا راځه هر څوک چې ناست دي را دننه کېږه تا ته به اجازت وي زما د قسم په رب العزت چې مونږ له الله کوم عزت را کړی دا ستاسو په برکت دی ګور ستاسو برکت نه وي زمونږ د عزت په نو دومره محبت د حضور پاک مبارک د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنهما سره چې دا شونډې به یې وله ښکلولې او د خوشحالۍ نه به یې ځان نه جدا کول چې په سفر به ته دا به یې واغېشتل ښکل به یې روان به شو او که د سفر نه به راغې نو ورننوت دوی به یې راوچت کړل ښکل به یې کړل نو خپل کور ته به ننوت او دعاګانې یې ورته کړي نو دا ظلم نه دی چې داسې ماشوم په دومره بې دردۍ شهید کېږي او بیا سر تې پرې کولی کېږي بیا تې سر پرې کو او د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد هغلی سر یې وړو حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی د حسین رضی الله عنه سر چې کم وکې عبیدالله ابن زیاد له راغی د کوفې گورنر له نو وی اوړه چېدم وی زه ورسره ناست وم یو خانک کې دا سر پروت و نو د عبیدالله ابن زیاد سره چوکه وه او دې شونډو له یې رابروله داسې داسې کور وی ما ټینګ نه شوم مې چې اخواکه دا چوکه دی هغې ولې انسه وی مې چې زما د قسم په رب العالمین چې ما په دې خپلو سترګو د حضور پاک شونډې مبارکې لیدلې چې په دا شونډې ښودې دي د نن چوکه رابری دا به مسلمانو د نبی علیه السلام د نامه نه پورته حضرت حسن د ورسره مشابه و د نامه نه ښکته حضرت حسین رضی الله عنه ورسره مشابه و د تلل د نبی علیه السلام د تلو په شانتې وي خپې د هغې د خپو په شانتې وي ګوتې د هغې د ګوتو مبارکو په شانتې وي نامه نه پورته چې د حضور پاک کم شکل و هغه حضرت حسن کې پروت هغه هغه الله ورکړی مشکات شریف کې دوه حدیث دي دوه یو د بیهقي نه نقل کوي بل د ترمیزي نه نقل کوي یو بیبي د سلما یې نوم د سلما هغه وی ام سلمه رضی الله عنها چې د حضور پاک بیبي د ام المؤمنین هغې کره داخله شوم نو جاړلې وی ما ورته وی چې ولې جاړئ وی راته وی چې یو خوب مې ولید خطرناک ځکه جاړم ام سلمه رضی الله عنها وی زمونږ د مسلمانانو مور د حضور پاک بیبي ده مبارک وی خوب مې ولید ځکه جاړم وی مې چې څه خوب دی ولید وی اوس مې نبي علیه السلام مبارک په خوب کې ولید اوس په دا غرمه کې
او دا په سر مبارک او په دې ګیره مبارک یې خورې لوتې دي، سر یم د خورو ډک دی، ګیره مبارک یم د خورو ډکه ده. وی چې صاحب ولې پریشان وجود دی د خورو ډک دی؟ وی شهدت قتل الحسین آنفا، د حضرت حسین د قتل د خوانه اوس رالم. او یو بل صحابي فرمایي حضرت انس رضی الله عنه، وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں په خوب کې ولید اشعث اغبره، وی سر مبارک او ګیرم ببره وه او غبار پیلوتی و دوړې پیلوتی وي، او په لاس کې ورسره شیشه وه او په شیشه کې سره سور سیس پروت دی او ډېر زیات پریشانه دی. وی ما ورته وی چې صاحب دا مشکات شریف کې شته، د بهقي له نقل کوي. وی ما چې صاحب دا لاس کې د څه دي او دا پریشانه ولې؟ وی چې دې کې وینه ده د حضرت حسین، هذا دم الحسین و اصحابه، د حسین او د هغه د ملګرو وینه ده په دا شیشه کې. وی چې راویښ شومه ما اندازه لګوله چې دا خو څه چل شوی دی. وی چې معلومات مې وکړل اقه ټیم د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت و. مشکات کې دا حدیث موجود. یاره واقعي ظلم دی که نه دی؟ مسلمان به ورته خامخا ظلم وایي. واړه ماشومان یوازې دوی نه، هغه عبیدالله ابن زیاد الله بیا مردار کو، یو بادشاه په الله مقرر کو او داسې مقرر کو چې دوی نه هم سرونه پرې کړل. یو راوي وی زه خپله ولاړم، وی سرونه پراتو د دمشق په میدان کې پراتو، وی د دغه عبیدالله ابن زیاد سر پکې پروت و، دا چا چې د حضرت عثمان رضی سر ځان ته مخامخ ایښودی. ګوره الله بدل اخلي که نه. وی دې کې خلکو وی جاءت جاءت جاءت، چې راغله راغله راغله. مې چې څه دي؟ وی یو اجدها مې ولیدله. وی چې اجدها مې ولیدله، وی په دې سرونو کې ګرځېده. وی د عبیدالله ابن زیاد د دغې کوفې د ګورنر یې سر لروله، د هغه په سپېمو کې ننوته. وی بیا راووته ولاړه او ټول خلک په تماشه ولاړ. وی لږ ساعت پس بیا خلکو وی جاءت جاءت، هغه د هغه بیا راله. وی چې بیا مې وکته یو ناشنا اجدها بیا راله. وی ټول سرونه یې چانکول او وی نیغه هم دغه د کوفې د ګورنر د عبیدالله ابن زیاد د سپېمو له به ورتلو، په هغې کې به دننه کېده او بار به تتله. مې چې الله ته ګوره په دنیا کې انتقام واغېست. لږ هم نه 83 کسان د نبوت د خاندان چشم و چراغ ګلونه یکدم ختموه، قافله لوټ کوه، اور پیچوه، اوبه ورله مه ورکوه، ماشومان یې د مور په سینو پرې کوه او د هغه سر الله اکبر هغه پرې کوه او په تحفه کې ګورنر راوړه چې دا کمال مې وکړه، دا سر واخله. د چا سر؟ یقینا ظلم خو د انتها ده او ډېر لوی ظلم شوی دی. دا د پیسو د دولت او د بادشاه دپاره خلک کوي داسې ظلمونه. ابتلا په مسلمان په هره زمانه کې راځي. دا هم په دې 10مه ورځ شوي عاشوره. نو بعضې خلک وایي یاره حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم او زیاتې شو، نو په مرګ باندې خلک خفګان کوي، تورې جامې به واغوندو، غم به وکړو. بېشکه غم شوی دی، ظلم شوی دی چې څوک پکې شک کوي چې مسلمان بني. انتهایی ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. ځکه خو د کوفې له هر وخت الله سزا ورکوي که نه، کوفې والا وکړی دی، هره زمانه کې الله سزا ورکوي. تاریخ ګورئ. لیکن د جمعې په شپه چې یو انسان شهید شي، نو دا جمعې شپه سپېروي او که دا سړی بختوري، تاسو نه تپوس کوم، سړی بختوري. د عرفې په ورځ چې یو سړی شهید شي او څوک ظلم په چوکي او د عرفې په ورځ باندې شهید شي، نو د عرفې ورځ سپېره نه وي، دا سړی بختور دی چې الله عرفه ورکړه. نو دا ورځ سپېره نه ده، دا شورې، دا ورځ بختوره وه. ځکه خو الله په دې مبارکه ورځ 3 کسانو له حضرت حسین رضی الله عنه سره شهادت ور نصیب کړه. هغوی د الله شهادت ورکړه، جنت ته الله رسول، جنت سرداران ته الله جوړ کړل. ورځ سپېره نه، ورځ بختوره ده. په بختوره ورځ الله بله ورځ الله نه ورکړه، دا بختوره ورځ هغوی له شهادت له الله ورکړه. دا مبارکه ورځ ده. حضرت حسین رضی الله عنه او 2 یا ګلونه ورسره په دا ورځ باندې شهیدان شو. ښه ورځ الله ورکړه، بهتره ورځ الله ورکړه. دغې شهداو ته دعا وکړئ چې الله ذوالجلال د هغوی شهادتونه قبول کړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.